أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. په تیره خطبه کې ما بیان کړی وو چې د مرتدانو یا د منافقانو کیسه ختمه شوه، کومه چې د یمامه په لړ کې وه او د مسلمه کذاب د هغه د ملګرو چې کومه کیسه وه هغه په تیره خطبه کې ختمه شوې وه. خو مرتدانو چا چې وسله راوچته کړې وه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د هغې ذکر لا روان دی، لکه څنګه چې حضور فرمایي، لکه څنګه چې ما مخکې بیان کړي وو چې دا ډېر مهمات وو چې کوم وړومبی مهم وه خو بیان شو ډېر اوږد وو، خو باقي چې کوم لس مهمونه دي هغې کې په دویم او په دریم نمبر چې کوم مهم دی د هغې په ذکر کې دا راځي چې دا حضرت حذیفه او د حضرت ارفجه په ذریعه ترسره کړی شوی وو او دا د عمان چې کوم مرتد باغیان وو د هغې خلاف دا مهم. عمان بحرین سره جوخت د یمن یو ښار دی، دا د خلیج فارس او د بحیر عرب ترمنځ دی چې پکې هغه ورځو کې هغه زمانه کې د متحده عرب و اماراتو چې کومې مشرقي علاقې دي هغه هم پکې شاملې وې. دلته بت پرسته قبیلې آز او نورې قبیلې آبادې وې چې دا خلک مجوسیان وو. مسقط، سهار او دباد د دیزي ښارونه وو ساحلي. د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په عهد مبارک کې عمان د ایرانیانو په مالدارۍ کې وو او د هغې له طرفه جعفر نومي یو تن د دیزي عامل مقرر وو او په دغه علاقه کې مجوسي مذهب خور وو. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په 8 هجری کال کې حضرت ابو زید انصاري د اسلام د تبلیغ لپاره او حضرت عمرو بن عاص د دیزي چې کوم دوه رئیسان رونه وو، جعفر بن جلندی او عباد بن جلندی دغې په نامه خط ورکړی وو او هغې رالیږلی وو. د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د خط مضمون دا وو: بسم الله الرحمن الرحیم. دا خط محمد صلی الله علیه و وسلم د خدای بنده او د هغه د رسول له طرفه د جعفر او عباد چې د جلندی زامن دي د هغې طرف ته دی. سلامتی وي په هغه چا چې د هدایت پیروي وکړه. زه تاسو له د اسلام قبلولو بلنه در کوم، تاسو اسلام قبول کړئ نو محفوظه به یې. زه د خدای رسول یم او د ټولې دنیا طرف ته رالیږلی شوی یم چې هر هغه ته ویروم چې ژوندی دی او په کافرانو باندې اتمام حجت وکړم. که تاسو اسلام قبول کړو نو زه به تاسو همدغه شان د دیزي حاکم زه به تاسو پرېږدم چې دیزي حاکمان یې، خو که د اسلام قبلولو نه مې انکار وکړ نو ستاسو ریاست به تاسو نه واخیستی شي.
د ځینو روایتونو مطابق د ډېر ورځو بعد نه پس دغه وروڼو اسلام قبول کو او د یو روایت مطابق د عمان حاکم جعفر ته وی چې اسلام راوړو کې ماته څه عذر نشته خو ویره راته دا ده چې که ما دې ځنه زکات راغونډ کو مدینې ته مې راولېږلو نو زما قام به مانه خفه شي. نو په دې حضرت عمرو بن عاص هغې ته دا پیشکش وکړو چې د دغه علاقې نه به چې د زکات کم مال وصولیږي هغه هم په دغه علاقې غریبانو باندې به خرچ کړی شي. نو بیا هغې اسلام قبول کو. حضرت عمرو دلته تر 2 کالو پورې مقیم وو او خلکو ته د اسلام تبلیغ کولو او د هغوی په دغه کامیاب تبلیغي کوششونو د دغه علاقې اکثرو خلکو اسلام قبول کړی و. چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفات شو او د عربو څلور وروڼو طرف ته ارتداد او بغاوت خور شو نو حضرت ابوبکر حضرت عمرو بن عاص عمان نه مدینې ته راوخته. بل طرف ته د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وفات نه پس لقید بن مالک ازدی الته راپاسېدو چې لقب ذوالتاج و او د جاهلیت په زمانه کې دا د شاه عمان د جلندیه برابر ګڼل کېدو. جلندیه د امان د بچیانو لقب و خو بهرحال هغه د نبوت دعوه وکړه او د عمان چې کوم جاهلان وو هغه سره شو او دا په عمان باندې قابض شو او جعفر او د هغه ورور عباد مجبور شوي چې په غرونو کې هغوی پناه اخیسته وه. جعفر حضرت ابوبکر د دغه ټول صورتحال نه خبر که او مدد یې وغوښته نو حضرت ابوبکر هغوی له 2 امیران ورولېږل. یو حذیفه بن محسن غلفانی حمیري د امان طرف ته او بل ارفجه بن هرسمه بارکي یزدي د مارا طرف ته او حکم یې هغوی له ورکړو چې هغوی یو ځای سفر کوي او د جنگ آغاز د هغوی د عمان نه وکړي. مارا د یمن د یو قبیلې نامه وه او حکم یې هغوی له ورکړی و چې کله په عمان کې جنگ وي نو حذیفه به قاید وي او چې کله په مهره کې جنگ وي نو حذیفه به د سپه سالارۍ فرایض ترسره کوي. د حضرت حذیفه او د ارفجه تعارف دا دی چې په تاریخ طبري کې د حضرت حذیفه نامه حذیفه بن محسن غلفانی بیان شوی دی او د صحابه په حالاتو باندې مشتمل کتاب کې د هغې نامه حذیفه قلعانی بیان شوی دی. د هغې نوم حذیفه قلعانی بیان شوی دی. هغوی د حضرت ابوبکر تر وفاته پورې د عمان ولی وو او د صحابه په حالاتو باندې مشتمل چې کوم کتاب دی کې د حضرت ارفجه مکمل نوم ارفجه بن حزامه بیان شوی دی او د علامه ابن اسیر په خیال د دې د والد نامه هرسمه دا د دشمن خلاف د جنگي چلونو لپاره مشهور وو او حضرت ابوبکر دوی دواړو مدد لپاره حضرت اکرمه بن ابو جهل روان کړي وو چې هغې نه مخکې د جنگ یمامه په تفصیلات کې د مسلمه کذاب په ذکر کې دا بیان شوی دی چې کله حضرت ابوبکر حضرت اکرمه د ارتداد او د بغاوت فتنې مقابلې لپاره لېږلي وو او شرحبیل بن حسنه د هغې مدد لپاره روان کړي نو اکرم الله حکم ورکړی و چې هغې به د شرحبیل د رارسېدو نه مخکې حمله نه کوي خو هغوی د هغه انتظار کولو نه بغیر حمله کړې وه او د دې په نتیجه کې هغوی شکست خوړلی و. په دې حضرت ابوبکر هغې نه خفه شوي وو او بیا هغې له حکم ورکړی و چې هغې د عمان طرف ته ورشي. د حضرت ابوبکر د حکم مطابق اکرمه د خپل فوج سره د عمان طرف ته د ارفجه او د حذیفه پسې روان شو او دې نه مخکې چې هغوی دواړه عمان ته رسېدلی وې اکرمه عمان سره جغت یو ځای دی رجام هلته هغوی دواړو سره میلاو شو. هغوی جعفر او د هغې ورور عباد ته پیغام بیا لېږلی و. د تاریخ ځینې کتابونو کې لکه کامل بن اسیر کې د ده نامه ایاز بیانه شوې ده. رجام په عمان کې یو د غرونو اوږده سلسله ده. بهرحال د مسلمانانو د لښکر د سردارانو پیغام را رسېدو نه پس جعفر او عباد خپل قیامګاهونو نه راووته چې مخکې هغې پټ شوي وو د مرتد نبي د اعلان نه پس ته چې خپل فوج جوړ کړی او طاقت یې ډېر زیات شوی و. نو بهرحال دوی د خپل ځایونو نه راووته هغوی سهار ته راغلل ته ایسار وو
او حذیفه رفجه او اکرمه ته هغوی پیغام ولېږلو چې تاسو ټول دلته راشئ موږ له سهار هم په عمان کې د غرونو سره متصل یو ځای دی او د دې باره کې راځي چې د عمان یو بازار چې د رجب په سر کې تر 5 شپو دلته لګي نو د مسلمانانو لښکر په سهار کې راغونډ شوی و او د دې چې کوم دې سره کوم متصله علاقې وې هغه د مرتدانو نه پاکې کړې وې او لقید بن مالک ته چې د اسلامي لښکر د رارسېدو خبر ملاو شو نو هغه د خپل فوج سره مقابله لپاره ووته او د دبا په مقام هغه بیا ایثار و او هغه ښځې او ماشومان او معلوماته رستو ساتلی وو چې په دغې په ذریعه جنگ د تقویت ملاو شي دبا هم د دغه علاقې یو ښار دی او تجارتي منډی وه او مسلمانانو امیرانو د لقید چې کوم ملګري سردارانو هغوی ته خطونه ولیکلو د هغې ابتدا هغوی د بنو جزید چې یو رئیس و د هغې نه کړی وه او د هغې په جواب کې دغه سردارانو هم مسلمانانو امیرانو ته خطونه ولیکل او د دغه مراسلت نتیجه دا شوه چې دا ټول سرداران د لقید نه بیل شو او مسلمانانو سره ملاو شو همدغه ځای کې یعنی دبا په مقام د لقید فوج سره بیا سخت جنگ شوی و او په سر کې د لقید خلکو ته هغوی زیات ښکارېده او دا خبره جوخته وه چې مسلمانان ته شکست شوی وي خو خدای پاک په خپل لطف په کرم احسان وفرمایلو په دغه نازک حالت کې مدد نازل فرمایلی و د بحرین مختلفو قبیلو د بنو عبدالقیس له طرفه کومک را رسېدلی و ډېر زیات او په دې د دې قوت او طاقت کې اضافه شوی و هغوی ورمخکې شو د لقید په فوج باندې سخته حمله وکړه او د لقید فوج بیا وروسته شو او هغوی وتښتېده مسلمانان هغوی پسې ورغله او 10,000 مقاتلین یې د تورو د لاندې که او ماشومان او ښځې هغوی بندیوان که او په مالو په بازار باندې قبضه وکړه او خمس د ارفجه په لاس حضرت ابوبکر په خدمت کې ولېږله او همدغه شان په عمان کې دغه فتنې خاتمه وشو او د مسلمانانو حکومت په پایداره بنیادونو قایم شو د جنگ نه پس حذیفه هم په عمان کې سکونت خپل کو د دې چې کوم حالاتو د غي د سمون او د امن او د امان قیام کې مصروف شو ارفجه خو لکه څنګه چې ذکر شو د غنیمت مال سره مدینه ته تللی وو او حضرت کرمه د خپل لښکر سره د مهرې طرف ته د بغاوت ختمولو لپاره روان شو د حضرت کرمه چې کوم د مرتد باغیانو خلاف مهماتو د باره کې راځي چې حضرت ابوبکر یو جنډه غیله ورکړې و او غیله حکم ورکړو چې هغه د مسالمه مقابله وکړي حضرت ابوبکر اکرمه د مسلمه مقابله لپاره یمامه ته روان کړي او هغه پسې حضرت شرابیل بن حسنه هم یمامه ته لېږلي وو حضرت ابوبکر د دوه لپاره د یمامه نامه خسته و خو اکرمه ته دا فرمایلی و چې تر سوچ شرابیل رونه رسی حمله بنه کې خو اکرمه تادی کړي و لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی او د حضرت شرابیل د را رسېدو نه مخکې هغوی ورمخکې شو او حمله یې کړې وه نو مسلمه هغوی له بیا شاته دیکه ورکړې وه او هغوی شکست خوړلی و او وروسته شوي وو حضرت شرابیل بن حسنه ته چې کله دغه واقعیت اطلاع میلاوه شو نو هغوی چې چېرته هملته ایثار شو او حضرت ابوبکر شرابیل ته بیا لیکلي چې ته یمامه ته سره جغت ایثار اوسه ان تر دې چې تر څو تا ته زما ان تر هغې چې تا ته زما بل دویم حکم موصول شي او حضرت ابوبکر حضرت کرمه ته دا لیکلي چې زه به ستا شکل نه ګورم دا مخکې بیان شوی دی وایي نه به ستاسې خبره اورم خو پس له دې چې ته څه نمایانه کارنامه وکړې یعنې څه که غیر معمولي کار دی وکړو ودېښودلو نو بیا ټیک دی بیا ماله راشه او بیا ورته وفرمیل چې ته عمان ته ورشه او د عمان خلکو سره جنګ وکړه او د حذیفه او د ارفجه مدد وکړه بهرحال عمان لکه څنګه چې بیان شوي دي
چې د خلیج فارس برخه وه چې پکې هغه ورځو کې د نننۍ زمانې چې کوم متحده عرب امارات د دغه مشرقي علاقې هم شاملې وې. دلته بت پرسته قبیلې ازد او نور قبیلې آبادې وې چې هغې مجوسیان وو او مسقط سوهار او دبا د دیزي ساحلي ښارونه وو. هغوی دا هم فرمایلی وو چې تاسو کې به هر تن د چې کوم په اس باندې سواره خلک د هغې به سردار وي، خو چې تاسو کله د حذیفه زیر نگراني علاقې ته ورسئ نو هغه به ستاسو ټولو امیر وي او تاسو چې کله فارغ شئ هلته نو بیا به مهرت ته لاړ شئ او هلته نه بیا یمن ته لاړ شئ او د یمن او د حضرموت چې کومې کاروایي دي په هغې کې به مهاجر بن امیه سره به او د عمان او یمن په ترمنځ چې کومو خلکو د ارتداد خپل کړی دی هغې له به شکست ورکړي او په جنګ کې په کار چې ستاسو د نمایانه کارونو خبرونه د ماته رارسي. دا حضرت ابوبکر ارشاد فرمایلی وو. بهرحال د اکرمه د روانېدو نه مخکې د حضرت ابوبکر د هدایت مطابق حذیفه بن محسن غلفانی عمان او ارفجه باره کې د مهره مرتدانو سره جنگ لپاره روان شوي وو. د حضرت ابوبکر د حکم مطابق اکرمه د خپل فوج سره ارفجه او حذیفه پسې روان شو او دې نه مخکې چې هغوی دواړه عمان ته رسېدلی وې اکرمه هغوی سره ملاو شو او دې نه مخکې حضرت ابوبکر هغوی دواړو ته دا تاکیدي حکم ورکړی و چې د عمان فارغېدو نه پس ته به هغوی د اکرمه په رای عمل کوي او که هغوی دې دواړه ځان سره کي یا عمان کې دې سره د حکم ورله ورکړي. خو بهرحال لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې دا دواړه امیران عمان سره جوخت یو ځای دی، رجام هلته یو بل سره ملاو شوي وو او هلته هغوی جعفر او عباد ته خپل پیغمبران لیږلي وو او بل طرف ته چې کله لکید د هغې د فوج راتلو نه خبر شو نو هغه خپلې ډلې راغونډې کړې او په دبا کې هغه ایسار شوی و او جعفر عباد هم د خپلو ځایونو نه راووته او هغوی په سهار کې راغلي ایسار شوي وو او حذیفه ارفجه او اکرمه ته هغې پیغام لیږلی و چې تاسو ټول موږ له راشئ دلته. نو لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې هغوی ټول هغه دواړو له ورغله سهار کې هغوی جمع شو او هغې سره چې کومې متصله علاقې وې هغه د مرتدانو نه پاکې کې او تر دې چې خوشه ټولو علاقو کې ټولو خلکو سره د هغې صلح شوې وه او دغو امیرانو د لکید چې کوم ملګري سرداران هغوی ته خطونه لیکلي وو د بنو جدید چې کوم رئیس هغې نه ابتدا کړی و د هغې په جواب کې سردارانو هم مسلمانانو ته خطونه لیکلي وو او لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې په دغه نتیجه کې د دې په نتیجه کې بیا د سرداران د لکید نه بیل شو. دې نه پس د لکید لښکر سره د مسلمانانو سخت جنګ شوی و. د دې تفصیل مخکې راغلی دی. د دغه جنګ نه پس اکرمه او حذیفه په دغه رای متفق شو چې حذیفه به په عمان کې ایسار وي او معاملات به سموي او خلکو له به امن ورکوي او حضرت اکرمه د مسلمانانو د لوی فوج سره به د نورو مشرکانو سره د سرکوبۍ لپاره به ورمخکې شو. حضرت اکرمه د مسلمانانو لوی فوج سره د نورو مشرکانو سرکوبۍ لپاره مخکې لاړه او هغوی د مهرین د خپل د جنگي کاروای ابتدا کړې وه. د حضرت اکرمه د مهره قبیلې طرف ته د پیشقدمۍ باره کې راځي چې د عمان د مرتدانو د سرکوبۍ نه فارغېدو نه پس اکرمه د خپل لښکر سره د نجد علاقې کې د مهره قبیلې طرف ته روان شو او لیکلي دي چې هغوی د عمان د خلکو د هغې د خوشه چې کوم علاقې دي د هغې خلکو نه به د خپل دغه مهم لپاره مدد غوښته او هغوی روان وه تر دې چې هغې د مهره قبیلې علاقې ته ورسېده او د هغې سره د مختلفو قبیلو خلک وو او تر دې چې هغوی د مهره قبیلې او د هغې چې کوم خوشه علاقې په هغې باندې هغې حمله وکړه
او د هغوی مقابلې لپاره د مهرې خلک په دوو ډلو کې تقسیم شوي وو. یوه ډله د جارود په مقام د شخرید نومي تن په سرکردګۍ کې مورچزن وه او بله ډله په نجد کې د بنو محارب یو تن د مصبه په سرکردګۍ کې وه. دا ټول د مهره ټوله مهره د دغه لښکر سردار تابع وس د شخصیت نه بغیر او د هغه چې کومه ډله وه او دا دواړه سرداران د یو بل مخالفانو او یو بل ته به بلنه ورکوله یو بل سره د شاملېدو او دغه دواړو فوجونو کې هر چا دا غوښته چې د عمدغي سردار ته د کامیابي ترلاسه شي. عمدغه خبره وه چې دې په ذریعه خدای پاک د مسلمانانو مدد کړی و او هغوی د دشمنانو خلاف مضبوطه کړي وو، دشمنان یې کمزوري کړي وو. او اکرمه شیخرید سره چې لږ شمېر کې خلک ولیدل نو هغه یې بلنه ورکړې د اسلام طرف ته. دا مخکې دا مسلمان و نو دا یې ورته وویل چې بیا مسلمان شه او مسلمانانو سره اوس جنګ مه کوه. نو په دغه ابتدایي تحریک شیخرید دا بلنه قبوله کړه او دغه شان خدای پاک مذهبه کمزوری کو او بیا کرمه د مذهبه طرف ته پیغام ولېږلو او هغه د اسلام طرف ته د واپس راتلو ورته وویل او د کفر نه د واپس کېدو بلنه ورله ورکړه. خو هغه سره د خلکو ګڼ شمېر خلک هغه سره وو نو دغه کثرت هغه له دوکه ورکړه او د شیخرید د اسلام قبلولو په وجه په د مذهب سره د هغې لرېوالی نور هم زیات شو. نو بهرحال کرمه د هغې طرف ته پیشقدمي وکړه او شیخرید هم هغې سره و او د دواړه په نجد کې د مذهب سره مقابله شوې وه او دلته هغې د دبان هم زیات سخت جنګ کړی و. خدای پاک چې کوم مرتدان باغیان و د هغې لښکر له شکست ورکو او د هغې سردار هم ووژلی شو او مسلمانانو دا کم خلک چې تښتېده د هغې تعقب کړی و او ګڼ شمېر خلک یې هغې کې وژلي وو او ډېر زیات کسان یې بندیوان کړي مو او په مال غنیمت کې 2000 شمېر کې د ښه نسل اوښې هم مسلمانانو ته په لاس راغلی وې. حضرت کرمه مال غنیمت په 15 برخو کې تقسیم کړی و او شیخرید یې د خمس سره د حضرت ابوبکر طرف ته روان کړی و او باقي 4 برخې هغوی په مسلمانانو کې تقسیم کړی وې. همدغه شان د کرمه لښکر په سورلو په لحاظ او په معلوماتو او په سازو سامان کې نور هم طاقتور شو او حضرت اکرمه بیا بل ته ایثار و د دغه علاقې خلک یې راجمع کړه او هغوی ټولو اسلام قبول کړو او حضرت اکرمه د دغه فتح خوشخبري د صاحب نومي یو تن په ذریعه د حضرت ابوبکر په خدمت کې رسولی وه. بیا د حضرت اکرمه د یمن طرف ته د پیشقدمۍ ذکر دی. حضرت ابوبکر صدیق په خپل خط کې چې مخکې ذکر شوی دی حضرت اکرمه له دا هدایت ورکړی و چې د بحرین نه پس ته به یمن ته ورشي او د یمن او د حضرموت په کاروایانو کې به حضرت مهاجر بن ابو امیه سره به یې او د عمان او د یمن ترمنځ چې کومو خلکو ارتداد خپل کړی دی د هغوی سرکوبي به کوي. نو حضرت اکرمه د حضرت ابوبکر صدیق د دغه ارشاد په تکمیل کې هغوی د مهران راووته او د یمن طرف ته هغوی پیشقدمي وکړه تر دې چې هغوی ابین ته ورسېده. دا هم د یمن یوه علاقه ده او هغوی سره یو ډېر لوی لښکر و چې پکې د ماره قبیلې او د نورو قبیلو ډېر خلک شامل وو. حضرت اکرمه خپل مکمل قیام په سویلي یمن کې ساتلی و او دلته د نخا او د حمیر قبیلو په سرکوبیا کې هغوی مشغوله وو او د قطبي یمن طرف ته د ورمخکې کېدو نوبت نو راغلی. حضرت اکرمه د نخا قبیلې مفروران چې راونیول نو هغې نه پس هغې دغه قبیلې خلک راغونډ کړه او هغوی نه تپوس وکړه چې ستاسو د اسلام باره کې څه رایه ده. نو هغوی ورته ووایي چې د جاهلیت په زمانه کې هم مونږ مذهب لرلو او مذهب سره زموږ شوق وو او مونږ به په یو بل حملې نه کولې. نو هغه به بیا زموږ سهه دی چې مونږ په هغه دین کې داخل شو چې د فضیلت نه مونږ خبر شوي یو او د دې مینه زموږ په زړونو کې داخله شوې ده، یعنې د اسلام مینه اوس زموږ په زړونو کې داخله شوې ده. حضرت اکرمه چې د هغې باره کې تحقیقات وکړه چې دې د زړه نه دا ویل لګیا دي یا صرف خپل ژوند بچ کولو له نو معلومه شوه چې معامله هم هغه شان ده لکه څنګه چې هغې بیان کړې ده او هغوی په حقیقت کې صحیح بیان ورکړی و. د هغه ولس په اسلام باندې قایم وو
خو دغه چې کم خواص وو هغې کې کم مرتدان شوي وو کم خلک هغوی تښتېدلي وو. نو دغه شان حضرت کریمه د نخا او د حمیر چې کومې قبیلې وې هغه د ارتداد د الزام نه بری وګرځولې او د هغوی راغونډولو لپاره هغوی بیا عمل ته ایثار وو. ابین کې د حضرت کریمه د قیام په وجه د اسودنسي چې کم باقی پاتې ډله وه په هغې باندې هم ډېر جبر اثر پرېوتی و او د هغې قیادت قیس بن مکشو عمرو بن مادي کرب کولو. د سنا نه تښتېدو نه پس د قیس د سنا ترمنځ چکرونه لګول او د عمرو بن مادي کرب د اسودنسي چې کم په لج کې موجوده ډله وای کې دا شامل شوی و. خو چې کله حضرت اکرمه بین ته ورسېدو نو دا دواړه یعنې قیس او عمرو بن مادي کرب د هغې سره قتال لپاره راغونډ شو جنګ لپاره تیار شو. خو بیا هغوی دواړو کې ډېر زر اختلاف شوی و دواړه د یو بل نه جدا شوي وو. همدغه شان د حضرت اکرمه د مشرق له طرفه راتلو د مشرق له طرفه د حضرت اکرمه د راتګ په وجه په لهج کې چې کوم مرتدان موجود وو د هغې په ختمولو کې د یو اهم کردار لوبولی وو. د دې د مشرق نه راتګ او د یمن سره کنده قبیله وه چې د حضرت موت په علاقې کې وه. د دغه علاقې چې کوم عامل و حضرت زیاد بن لبید هغوی د زکات باره کې سختي کړې وه نو د هغې خلاف بغاوت شروع شوی وو. نو حضرت کریمه او حضرت مهاجر بن امیه دواړه د هغې مدد لپاره رسېدلي وو. د دې چې کوم تفصیل دی حضرت فرمایي چې هغه به د حضرت مهاجر بن امیه په لړ کې بیان شي. خو بهرحال حضرت اکرمه د مرتدانو د مهماتو نه پس ته د مدینې طرف ته د واپس تلو تیاری شروع کو نو هغوی سره د نعمان بن جون لور هم وه چا سره چې هغې د جنګ په میدان کې واده کړی و. هغوی خبر وو چې دې نه مخکې د ام تمیم او د مجاعه لور سره د واده کولو په وجه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د حضرت خالد بن ولید نه سخت خفه وو لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی تفصیلي په تېره خطبه کې. خو دې نه باوجود هغوی واده کړی وو حضرت اکرمه. نو په دې د حضرت اکرمه د فوج ډېر خلک د هغوی نه بیل شو. دا معامله حضرت مهاجر ته وړاندې کړې شوه خو هغوی هېڅ فیصله ونه کړې شوه او دا ټول حالات هغوی د حضرت ابوبکر صدیق په خدمت کې ولیکل او د هغې نه رای غوښته. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا ورته ولیکل چې اکرمه چې واده کړی دی نو څه نامناسبه کار نه دی کړی. نو چې کوم بیا خفه خلک وو نو هغوی تسلي بهرحال شوې وه خو د ځینو خلکو په خیال د ځینو خلکو د خفګان پس منظر دا و دا بیانېږي چې کوم خلک چې خفه شوي وو د حضرت اکرمه نه نو د هغې د خفګان پس منظر دا و چې نعمان بن جون یو ځل چې هغه د رسول کریم په خدمت کې حاضر شوی نو خواست دا کړی و چې هغوی دې د هغې لور سره واده وکړي خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم انکار فرمایلی و او د هغې لور یې د هغه سره واپس کړی وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه جنۍ رد کړې وه نو ځکه د حضرت اکرمه د فوج د یوې برخې دا خیال و چې حضرت اکرمه ته هم د رسول کریم په اسوه باندې عمل کول پکار او د دغه جنۍ سره واده نه کول پکار. خو حضرت ابوبکر صدیق دا دلیل نه منلی. هغوی وی چې دا بالکل غلطه خبره ده او د حضرت اکرمه واده هغوی جایز ګرځولی و. حضرت اکرمه د خپلې ښځې سره مدینې ته واپس راغلی و او د لښکر هغه برخه چې دینه خفه شوې وه بیله شوې وه هغه هم بیا دوی سره واپس ملاو شوه. اسما بنت نعمان بن جون د کومې جنۍ چې ذکر دی د دې مختصر تعارف دا دی حضرت اکرمه چې کومې جنۍ سره واده کړی و بخاري او په نورو د حدیث کتابونو کې د دې باره کې روایتونه لیکل شوي دي چې دغه ښځې نکاح نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شوی و خو د رخصتۍ نه مخکې هغې نه یو داسې حرکت سرزد شوی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه واپس د هغې قبیلې طرف ته لیږلې وه. د دې نامې سره په واقعاتو کې هم ډېر اختلاف موجود دی. ځینو د دې واده حضرت مهاجر بن امیه بن ابي امیه سره بیان کړی دی
بهرحال د دغه واقعې په تفصیل کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایلی دي چې کله عرب فتح شو او اسلام خورېدل شروع شو نو د کنده قبیله یوه ښځه چې نامه اسما یا امیمه وه او هغه جونیا یا بنت الجون هم بلل کېده د هغه رور لقمان د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې د خپل قام له طرفه د وفد په تور حاضر شوی وو او په دغه موقع هغه د دغه خواهش اظهار هم کړی وو چې هغه خپل خور رسول کریم ته ودول غواړي او هغه بالمشافه رسول کریم ته دا خواست هم کړی وو چې زما خور چې مخکې یوه خپلوان ته واده وه اوس هغه کونډه ده او ډېره ښایسته ده او لایقه ده نو تاسو هغه سره واده وکړئ رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چونکې د عربو اتحاد خوښولو نو ځکه هغوی دغه دعوت منظور کو او ورته وفرمیل چې په 12.5 اوکیا سپین زر باندې به نکاح کیږي په مهر نو هغه ورته چې یا رسول الله موږ عزتمند خلک یو دا مهر لږ دی نو هغوی وفرمیل چې دې نه زیات مهر ما خپل یو ښځې یا لور له نه دی ورکړی نه دی تړلی نو هغې بیا د رضامندۍ اظهار وکړو نکاح وشو نو هغې رسول کریم ته خواست وکړو چې خپل سوکتن راولېږي او خپله اهلیه راوغواړي نو هغوی ابو سید په دغه کار مقرر کړو هغوی تشریف یوړو چې جونیا هغې خپل کور ته راوغوښته نو حضرت ابو سید ورته وویل چې رسول کریم په بیبیانو باندې حجاب نازل شوی دی نو په دې هغې نور هدایتونه هم تپوس وکړو چې کوم ورته هغوی وویل او بیا په اوښې باندې هغې کېنول او مدینې ته راوسته او د یو کور کې چې په ګیر چاپېره ته نه د کجورې ونې وې هغلته یې هغوی کوڅه که هغې سره د هغې یو دایم و چې د هغې خپلوانو روانه کړې وه حضرت مسلم موعود لیکي لکه څنګه زموږ ملک کې په مالداره خلکو کې دا شته چې یو بې تکلفه نوکر جنۍ سره کي چې څه قسمه تکلیف بیا ورته نه وي نو دا ښځه چونکې ډېره ښایسته مشهوره وه او ښځو داسې هم ډېر زیات شوق یې د ناوې کتو نو د مدینې ښځې د هغې کتوله تللې وې او د دغه ښځې د بیان مطابق یوې ښځې هغې ته دا ښودلي وو چې روب هم په لومبي ورځ اچولی کېږي چې کله رسول کریم تاله راشي نو ته به ورته ووایې چې زه تاسو نه د خدای پناه غواړم زه په دې هغه به د هغې به ستاسو ته به ډېره خوښه شي په دې خبره نو که دا خبره حضور فرمایي که دا ښځه جوړه کړې نه وه د چا چې واده شوی نو هېڅ دې کې حیرانتیا خبره نه ده حضرت مسلم موعود وایي چې کیدای شي چې یو منافق خپلې ښځې یا خپل څه خپلوانې ښځې په ذریعه دا شرارت کړی وي چې دغه خبره ویلو او چې کله د رسول کریم خبر شو د هغې د راتګ نه نو هغوی د هغې کور ته ورغله چې هغې کوم کور هغه لپاره مقرر کړی شوی و او حدیث کې چې کوم څه لیکلي دي د هغې ترجمه دا ده چې رسول کریم تشریف راوړو او ورته وویل چې ته خپل نفس ماته هبه کړه نو هغې ورله جواب ورکړو چې آیا ملکه هم ځان عامو خلکو ته سپاري نعوذ بالله ځان یې لوی ظاهرولو نو بوسید وایي چې په دې رسول کریم په دغه خیال چې د اجنبیت په وجه دا وریږي لګیا ده نو د تسلی ورکولو لپاره خپل لاس ورباندې کېښود او هغوی لا خپل لاس ورباندې ایښی و چې هغې دا ډېره زیاته ګنده او نامعقوله فکره وویله چې زه تا نه د خدای پناه غواړم نو نبي خو چې د خدای نامه واوري نو د ادب د روح نه ډک شي او د هغه د عظمت نه هغه زاریږي نو په دغه فکره چې هغوی واورېده نو فوراً یې وفرمیل چې تا د یو ډېرې لوی هستی واسطه ورکړې ده او د هغې پناه دې غوښته ده چې لوی پناه ورکوونکی دی نو ځکه زه ستا خواست قبلوم نو هغوی هم هغه وخت بهر تشریف راوړه او ورته یې وویل چې یا ابو سید دې له 2 څادرې ورکړه او دا د دې کور والاو ته ورسوه نو دې نه پس هغې ته د مهر د برخې نه علاوه د احسان په طور 2 رازقي څادرونه ورکولو حکم شوی و سپین اوږد سوتي څادرونه وو ښه دې لپاره چې د قرآن حکم ولا تنسوا الفضل بینکم دا دې پوره شي
دا د داسې ښځو باره کې دی چې د صحبت نه بغیر ورله طلاق ورکړی شي. نو هغه رخصته کا ابو اسید هغه دغه کور ته ورسوله. دغه قبیلې خلک په دې خبره ډېر خفه وو خو هغه ملامتوله، خو هغې ورله همدا جواب ورکول چې دا زما بدبختي ده. او ځینې وخت هغې دا وایي چې زه لمسولی شوې وم او دا راته ویلې شوي چې کله رسول کریم ته راشي نو ته به لرې شې ترې نه او د نفرت اظهار به ترې نه کوې، داسې به ستا روب په هغې باندې قایم شي. معلومه دا نه ده چې همدغه وجه شوې وه یا څه بله، خو بهرحال هغې د نفرت اظهار کړی و او رسول کریم د هغې نه بیل شوي و، هغې رخصته کړې وه. دا د یو صحابي په ذکر کې د حضرت اسید په ذکر کې مخکې هم حضور فرمایي دا ما بیان کړي دي. بهرحال حضرت اکرمه کنده د حضرموت نه د یمن او د مکې په لاره بیا واپس شو او چې کله هغوی مدینې ته ورسېده نو حضرت ابوبکر هغوی له حکم ورکړ چې د خالد بن سعید مدد لپاره روان شه. حضرت اکرمه خپل فوج له کوم فوج چې د ارتداد په جنگونو کې دوی سره شامل وو هغې له چوټي ورکړې وه او حضرت ابوبکر د هغې په بدل کې یو بل فوج تیار کړی و هغې لپاره، دې لپاره چوټي ورکړی و چې تاسو ستړي شوي ډېر مهماتو کې تاسو د جنګېدلي ستړي شوي. نو بهرحال حضرت ابوبکر بل فوج تیار کړی و، هغوی له حکم ورکړی و چې د اکرمه د جنډې د لاندې هغوی د شام ته روان شي. او حضرت اکرمه چې کوم نماینه کارونه ترسره کړي وو حضور فرمایي چې هلته حضرت اکرمه چې کوم نماینه کارونه ترسره کړي وو او ډېر په بادرې هغوی هلته جنګېدلي وو او جام شهادت یې نوش کړی وو. نو د دې تفصیل به انشاءالله د شام په مهماتو کې بیان شي. بیا پنځم چې کوم مهم و هغه د حضرت شرحبیل بن حسنه د مرتد باغیانو خلاف مهم و. حضرت ابوبکر حضرت اکرمه د مسلمه طرف ته یمامه ته لیږلي وو، د هغې پسې حضرت شرحبیل بن حسنه هم یمامه ته روان کړي وو. د حضرت شرحبیل بن حسنه مختصر تعارف دا دی چې د دوی د والد نامه عبدالله بن مطاع وه او د مور نامه یې حسنه وه او ځینې خلک دې ته قندي او ځینې ورته تمیمي وایي. د شرحبیل والد د هغې په وړوکوالي کې وفات شوي وو او دوی خپلې مور په نامه شرحبیل بن حسنه بللی کېده. حضرت شرحبیل ابتدایي اسلام قبلونکو کې شامل وو او هغوی د خپلو وروڼو سره د حبشې طرف ته هجرت هم کړی و. چې کله حبشې نه واپس راغلي وو نو په مدینې کې د بنو زریق په کورونو کې دوی ایثار وو او په خلافت راشده کې دوی په مشهورو سپه سالارانو کې یو سپه سالار وو او په 18 هجري کال کې د 28 کالو په عمر کې دوی په طاعون امواس کې وفات شوي وو. بهرحال لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې اکرمه د حضرت ابوبکر د حکم نه باوجود چې د حضرت شرحبیل د رارسېدو نه مخکې به حمله نه کړي هغوی تادیق کړې وه او د حضرت شرحبیل د رارسېدو نه مخکې په مسلمه باندې هغې حمله کړې وه دې لپاره چې د فتح سره دې هم د هغې په سر وي، خو مسلمه هغوی رستو کړي وو او حضرت اکرمه دغه ناکامۍ طلع چې حضرت ابوبکر له ورکړی وو. نو لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی چې حضرت ابوبکر هغې ته یو تنبیهي خط لیکلی وو او ورته فرمایلی و چې د شکست د دغه داغ سره مدینې ته را نه شي، چېرته خلکو کې بددلي خوره نه شي او هغوی له بیا حکم ورکړو چې هغوی د عمان طرف ته ورشي. حضرت شرحبیل بن حسنه لا په لاره کې وو چې د حضرت اکرمه د شکست خبر دوی ته میلاو شو، هغوی پیشقدمي بنده کا او حضرت ابوبکر ته د نوي هدایتو لپاره خط ولیکلو. نو حضرت ابوبکر ورته ولیکل چې تاسو چېرته یو ملته ایثار اوسئ او دا ورته لیکلي چې ته یمامه سره جفت اوسه تر هغه وخته تر څو چې تا ته زما بل حکم راورسي او د کم تن یعنې د مسلمه مقابلې لپاره ته ما لیږلی یې لا دغه مقابله ونه کړې. او بیا چې کله حضرت ابوبکر صدیق حضرت خالد بن ولید د یمامه په مهم باندې ماموره کړ نو حضرت شرحبیل بن حسنه له حکم ورکړو چې ته کله چې خالد بن ولید ته راورسي او د یمامه د مهم نه ته په خیر او په خوبه فارغ شي نو د قزاع قبیلې طرف ته به ورشي او حضرت عمرو بن عاص سره به
د کوزا چې کم باغیان دي د هغې په مقابله کې کم باغیان چې د اسلام قبلولو نه انکار وکړي او په مخالفت باندې لپاره وي ملا تړلې وي، یعنې صرف انکار نه بلکې مخالفت هم وي. کوزا هم د عربو یوه مشهوره قبیله ده چې مدینې نه د 10 منزلونو په فاصله د وادي القرا نه مخکې د مدائن صالح مغرب طرف ته آباده وه. دلته حضرت ابوبکر د ارشاد مطابق حضرت شرابیل د لښکر سره ایثار وو، خو مسلمه په هغې باندې حمله کړې وه او د دې په ذکر کې مصنف دا لیکلی دی چې الله حضرت خالد بن ولید د یمامه په لاره کې وو چې د مسلمه فوج د حضرت شرابیل فوج باندې حمله وکړه او هغه وروستو وردیکه کو. ځینې مورخانو دا هم لیکلی دی چې حضرت شرابیل هم هغه غلطي کړې وه چې کومه د هغې پیشرو حضرت اکرمه کړې وه، یعنې د مسلمان باندې د فتح یا مونتو په شوق کې هغوی ورمخکې شوي وو خو شکست خوړلی و وروسته شوي وو بیا. خو حضور فرمایي چې واقع داسې نه ده بلکې په خپله د یمامه لښکر په دغه خیال چې چېرته حضرت شرابیل حضرت خالد سره چې ملاو شي نو دوی ته څه نقصان ونه رسوي، په خپله ورمخکې شوي وو، په هغې باندې حمله کړې وه د مسلمه لښکر او بیا هغې له شکست ورکړی وو، هغوی وروسته کولو کې هغه کامیابه شوي وو. خو دواړو کې چې کومه خبره وي خو واقع هم دا ده چې حضرت شرابیل د خپل لښکر سره وروسته شوي وو او چې کله حضرت خالد بن ولید راورسېده او هغوی د ټولو حالاتو واقعیاتو نه خبر شو نو هغوی حضرت شرابیل ته غوسه شوي وو او د هغې دا خیال دا و چې که د دشمن سره د جنګېدو پوره طاقت نه وي نو بېشکه تر هغه وخت د هغه د مقابلې نه پرهیز پکار دی تر څو چې کم مطلوبه طاقت یې هغه میلاو نه شي. په ځای د دې چې طاقت د نم وي خو بیا د دشمن سره د جنگ شروع کړی شي او د دې په نتیجه کې بیا د شکست خوړی شي. خو بهرحال دې نه پس ته حضرت شرابیل حضرت خالد بن ولید سره په جنگ کې شامل وو او حضرت خالد بن ولید حضرت شرابیل په مقدمة الجيش باندې نگران مقرر کړي ونی چې کومه د فوج مخکینه برخه وه د هغې نگراني کړي وو. په میمنه او په میسره یعنې په ښي او په ګس طرف زید بن خطاب او ابو حذیفه بن عتبه بن ربیعه مقرر فرمایلی وو. د یمامه د مهم نه فارغېدو نه پس د حضرت ابوبکر د ارشاد مطابق حضرت شرابیل د بنو قزاع د باغیانو خبره خستو لپاره حضرت عمرو بن عاص سره ملاو شوي وو. نو دا لیکلی شوي دي چې حضرت شرابیل او حضرت عمرو بن عاص د قزاع په مرتدانو باغیانو هغوی حمله شروع کړې وه او حضرت عمرو بن عاص د سعد او په بل قبیلو باندې حمله کړې وه او حضرت شرابیل د قلب او دغه چې کم تابع قبیلې وي په هغې باندې حمله شروع کړې وه. شپږم چې کم مهم دی هغه د حضرت عمرو بن عاص مهم دی د باغیانو مرتدانو خلاف. حضرت ابوبکر یوه جنډه حضرت عمرو بن عاص له ورکړې وه او هغې د 3 قبیلو قزاع، ودیه او حارث سره د مقابلې لپاره تلو حکم ورکړی وو. قزاع هم د عربو یوه مشهوره قبیله ده چې مدینې نه د 10 منزلونو په فاصله وادي القرا نه مخکې مدائن صالح په مغرب کې آباده ده. حضرت عمرو بن عاص مختصر تعارف دا دی چې د هغې نامه عمرو، کنیت عبدالله بن عبدالله یا د ځینو خیال ابو محمد وو. د دې د والد نامه عاص بن وائل او د دې د والدې نامه نابغه بنت هرمله وه. د والدې نامه نابغه بنت هرمله وه. د یو روایت مطابق د هغې د والدې اصل نامه سلمه وه. نابغه د هغې لقب وو. حضرت عمرو بن عاص په 8 هجري کال کې د مکې د فتح نه 6 میاشتې مخکې اسلام قبول کړی وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په 8 هجري کال کې دوی د عمان عامل مقرر فرمایلی وو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر وفاته پورې په دغه منصب وو دوی او د نه پس هغوی د شام په فتوحاتو کې شامل شوي وو او د حضرت عمر په دوره خلافت کې د فلسطین حاکم وو. د دوی په کارنامو کې یوه نمایانه کارنامه د مصر فتح هم ده. د مصر د فتح نه پس حضرت عمر دوی د مصر حاکم مقرر کړي وو او د حضرت عثمان په دوره خلافت کې دوی د مصر د حکومت نه معزوله شو او په فلسطین کې دوی ګوشه‌نشیني خپله کړې وه
امیر معاویه دوی بیا د مصر حاکم جوړ کړي وو تر وفات پورې دوی په دغه خدمت متعین وو. دا ویل کېږي چې دوی په 340 هجري کال کې وفات شوي، د ځینو په خیال 40 هجري کال کې، او ځینې 48 هجري کال یادوي، او ځینې 51 هجري کال وایي. خو چې کم 340 هجري کال والا خبره ده د وفات کول، هغه عموما صحیح منل کېږي. حضرت عمرو بن عاص ډېر خوش گفتار او شیرین بیان خطیب وو، قادر الکلام مدبر وو، سیاستدان وو او سپهسالار وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په عسکري مهمونو کې په دې باندې به اعتماد فرمایلو. عمرو بن عاص د هغوی زوی عبدالله او ام عبدالله باندې مشتمله کورنۍ بهترینه کورنۍ ګرځولې شوې ده. یو مصنف لیکي چې حضرت ابوبکر چې کم 11 جنډې تیارې کړې وي، نو کې یوه جنډه حضرت عمرو بن عاص لپاره وه. هغوی ته د قضا چې کوم مرتدانو هغوی سره د جنگ کولو کار سپارلی وو، ځکه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هغوی قضا قبیلې سره ذات السلاسل جنگ هم کړی وو، او دغه قبیلې ټول حالاتو د ټولو لارو نه دوی ښه خبر وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمرو بن عاص د ذوالحجې په میاشت کې په 8 هجري کال کې د عمان 2 رئیسانو جعفر او عباد د جلنده زامنو له یو تبلیغي خط هغې له ورکړی او روان کړي وو. دا سفارت ډېر کامیاب وو او د امان خلکو د حضرت عمرو بن عاص په لاس باندې اسلام قبول کړی وو. نو رسول کریم د خوشنودۍ د اظهار په تور دوی په عمان کې د زکات د وصولولو په کار باندې مقرر کړي وو. دوی عملته وو چې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د خط په ذریعه دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه خبر شو. د هغې د وفات نه پس د عرب ډېرې قبیلې مرتد شوې وې، نو د دې د سرکوبۍ لپاره حضرت ابوبکر عمرو بن عاص د عمان نه راوښتي وو، او هغوی د حضرت ابوبکر د حکم په تعمیل کې د عمان نه مدینې ته راغلي وو. او چې کله د ارتداد او د بغاوت سبب لپاره حضرت ابوبکر 11 امیران مقرر فرمایلی وو، نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت شرابیل بن حسله له حکم ورکړی وو چې کله ته د یمامه د مهم نه په خیر او په خوبۍ فارغ شي، نو د قضا قبیلې ته به ورشي او حضرت عمرو بن عاص سره به شي، او د قضا هغه بغیانو سره به ګوري چې د اسلام قبلولو نه انکار وکړي او په مخالفت د اسلام مخالفت لپاره املا تړلې وي. نو حضرت عمرو بن عاص او حضرت شرابیل دواړه یو ځای شوي وو او د بنو قضا د بغیانو خلاف هغوی د کاروای آغاز کړی او په هغې باندې هغوی چاپې وهلې. د دې په تفصیل کې یو مصنف لیکي چې بنو قضا په خوشحالي اسلام کې نه داخل شوي، بلکې د نورو قبیلو په شان هغوی هم د ویرې په وجه یا د مال او د حیثیت په تمه کې اسلام قبول کړی وو او د هغې زړونه د اسلام د مینې نه خالي وو. نو د رسول کریم د وفات نه پس څنګه چې هغوی د مسلمانانو کمزوري محسوسه کړه، نو هغوی د زکات ورکولو نه انکار وکړو او د بارګاه خلافت نه په حکم ملاوېدو عمرو بن عاص خپل لښکر سره په هغه لاره د جزام طرف ته روان شو چې په کوم هغوی مخکې تللي وو. هلته چې هغوی ورسېده، نو هغوی وکته چې بنو قضا د جنگ لپاره پوره تیار وو. مقابله شروع شوه، سخت جنگ شوی وو او د مخکې په شان اوس هم قضا شکست وخوړو او حضرت عمرو بن عاص د هغوی نه زکات بیا واخیست او یو ځل بیا هغوی په اسلام کې داخل کړ او مظفر او منصور هغوی مدینې ته واپس راغله. حضور فرمایي چې دا باقي چې کم مهمات دي د دې ذکر به انشاءالله آینده کیږي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر